बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ज़ेम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन नन पर लेक्चर के बाद जमूंग दा मेटाबॉलिक सिंड्रोम मुतलिक खबरें कहूँ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम सतवई द दे सस हिस्से दी द दे सस पेचीदगी दी दावल कीगी मुंग द मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना जान संगे बचकुली शू मुंग तवा संगे पता लगी चे आया मुंग ता मेटाबॉलिक सिंड्रोम शवे दे औ का न दे शवे نو څنګه چې ما تاسو ته وایي چې نن زموږ د لیکچر عنوان دی میټابولیک سینډروم او د کې به موږ ګورو چې میټابولیک سینډروم څه ته وایي د میټابولیک سینډروم څه حصې دي او د دې موږ څنګه علاج کولی شو. نو ناظرین موټاپا یا غټواله دا داسې شی نه دی چې موږ دا نه وینو بلکې موږ چې دی آیا موږ بازار کې یو شاپینګ کوو چرته ګاډي کې یو چرته دعوت ته تللی یو چرته واده کې یو چرته مطلب په سکول کې یو په افیس کې یو چرته هم موږ یو موږ ته غټواله یا غټ کسان زموږ نظر وړاندې کیږي بلکې دا دومره عام شی دی چې موږ دا موټاپې ته څه بیماری نه وایو موږ وایو چې دا یو غټواله خو عام بس کنډیشن دی جسم یو عام صورت دی سو ډیر نری وی سو غټ وی خو یاد ساتئ چې دا غټواله چې دی میټابولیک سینډروم یو بیماری ده او دا د هغه فزیکل مینیفیسټیشن دی یعنی یو چا بلډ پريشر وی چا شوګر وی یا بل بیماری وی هغه په ټیسټونو پته لګي میټابولیک سینډروم په ظاهر چې دی هغه موټاپا ده نو چې څو کسانو چا هم وزن سوا دی او یو خاص مقدار نه سوا دی نو دا میټابولیک سینډروم بیماران دي آیا کدوې ته د احساس وی او کنا خدا د میټابولیک سینډروم بیماران دي چاہے زموږ خويندې دي چاہے زموږ رونه دي چاہے زموږ مشران دي چاہے زموږ کشران دي چا چې هم وزن سوا دی هغه میټابولیک سینډروم شوی دی میټابولیک سینډروم چونکه تاسو دا یو مختلف بیماریو مجموعه ده د کې څه دی چې وزن سوا کیږي د کې څه دی چې بلډ پريشر زیات وي شوګر پکې زیات وي او یا پکې کولیسټرول مسلې وي نو په دې لیکچر کې به موږ د دې مختلف کمپوننټس باندې بحث کوو او موږ وګورو چې دا میټابولیک سینډروم څه کمپوننټس او د تشخیص موږ څنګه کوو میټابولیک سینډروم سلور غټي حصے دي یدي سلور مختلف کنډیشنز دي چې هغه ملاو شي نو هغه نه میټابولیک سینډروم جوړیږي نو منې چې دی اوور ویټ یا ابډامینل فیټ ډیسټریبیوشن چې کله چا سړی خېټه ډېر غټي وي رور دی زموږه خور د زموږ ماشومان دي مشران دي چا چې د وزن سوای نو دا یو منې حصہ دا کمپوننٹ دی چې هغه نه میټابولیک سینډروم جوړیږي دا میټابولیک سینډروم تصویر دی او یو غټ تصویر پکې دی اوور ویټ ہونا یا دا وزن سیوا کېده بلکې دا عموما بنیادی وی او نور سره کېږي خو ضروري ده دا هم دی چې باقی درې وی او دا پکې نه وي نو میټابولیک سینډروم غټواله دا د میټابولیک سینډروم یو علامت دی چې څومره غټ کسان دي چې هغه خپل باقی ټیسټونه کړي دي یا نه دي کړي نو دوی دې دا نه وي چې موږ ټیک ټاک یو دوی لازمن میټابولیک سینډروم ورته شوی دی مونږ الته وایي چې میټابولیک سینډروم نشته چې کله د نور بیماری پکې نه وي په دې تفصیل به مونږ زو او مونږ په دې ډسکشن کوو دویمه خبره چې دې کسانو ته چې دې د دې په وینې کې د کولیسټرول مسلې جوړې شي د دې لیپټ میټابولیزم چې دې هغه ډیسټرب شي دې په رګونو کې چې دې د کولیسټرول جمع شي او غیله وجنه رګونه تنګ شي او غیله وجنه د زړه او د رګونو بیماری کېږي چې هغه ته ایتروسکلروسس او کارډیوواسکولر ډیزیز وایي دې سره سره د دې بلډ پريشر سیوا شي او هغه ته هایپرټنشن وایي او داسې کسان چې د دوی شوګر لیول هم خراب شي او دوی ته ډایبیټیز وایي نو د میټابولیک سینډروم کې ډایبیټیز شوګر بلډ پريشر د زړه بیماری او موټاپا دا چې کله ملو شي نو د میټابولیک سینډروم وایي په دې لیکچر کې به تاسو سره ډسکس کوم چې د دې اهمیت ولې دی او په دې متعلق ځان په کول ولې ضروری دي نه صرف دا چې عوام ته بلکې زموږ ډاکټران کولیګز ته هم پکار دی چې دې متعلق سوچو کی دا څنګه دا ما تاسو ته وی چې 15 غټ کمپوننټس دي بلکې سلور دي او د لیپټ کې 2 دي سلور دي شوګر
بلډ پریشر، موټاپا او لیپټ میټابولیزم ډسټرب دي کې بیا دوه راځي، یو ټرایګلیسرایډز راځي، یو ایچ ډی ایل راځي. نو په دې نو یو کس دی چې هغه ته موټاپا ده، هغه غټوالی دی ورته، یو کس دی چې هغه بلډ پریشر دی، یو کس دی چې هغه په لیپټس کې مسله ده، ایچ ډی ایل کم دی یا ټرایګلیسرایډ سیوا دی، یا یو کس دی چې هغه د شوګر مسله ده. نو دا مختلف دایرې دي. دا ګوره دا د اورنج دایره ده، دا خړه ده، دا یلو ده، دا گرین ده، دا بلو ده. نو که یو سړی صرف هغه ته موټاپی او دا سیزونه ورته نه وي، خوش قسمته دی. یو کس ته صرف بلډ پریشر دی، باقي ورته نشته، خوش قسمته دی. یو کس ته صرف شوګر دی، باقي ورته نشته، خوش قسمته دی. یو کس ته صرف لیپټ مسله ده، باقي ورته نشته، خوش قسمته دی. خو تر هغې وخت پورې چې څومره پورې دا نورې بیمارۍ جوړې نشي. او دا یاد ساتئ د دې میټابولیک سنډروم ته څوک په دې لاره راردن نشي، 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 او بیا ورو لاندې راځي. لکه یو کس ته بلډ پریشر دی، لاندې راځي 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 ټک کې چې دلته چې دی ورته موټاپا هم جوړ شي او کولیسټرول هم خرابي، بیا چې مخې ته راځي نو بیا د دې کس ته شوګر هم را جوړ شي. یو کس ته په شوګر را روان دی، شوګر مریض دی، صحیح علاج نه دی کړی، ځان کنټرول نه ساتي، چې راځي راځي ټک کې شي دلته ورته کولیسټرول هم راشي، دلته ورته بیا چې مخکې راځي موټاپا هم راشي او بلډ پریشر هم جوړ شي. نو عموما چې موږ ته راځي نو مریض دلته د دې دنه طرف ته راغلی، یعنی هغه کې د ټولې پیچیدګۍ جوړې شوي. خو که خوش قسمتۍ سره مریض موږ په د شروع لیول کې هغه معلوم تشخیص وشي، نو بیا داسې طریقې شته چې هغه د دې دنه راتلو نه بچ کو او موږ یې په شروع کې علاج وکړو. نو ټیم سره خو مریض په یو حصه دنه کېږي، خو ورو ورو چې دی هغې لارې چې دی هغه چې کله د بیمارۍ ته منځ ته لاړ شي نو د ټولې پیچیدګۍ پکې پیدا شي. او دې کې کم از کم درې موږ ته پکار دي، دا 5 کمپوننټس دي: غټوالی، بلډ پریشر، ایچ ډی ایل کم کېدل، شوګر، بلډ پریشر. په دې کې درې موجودي نو هغه ته میټابولیک سنډروم شوی دی. ٹھیک شو؟ نو په دې ځان مکمل پوه کې. اوس مخکې راځي د دې کرایټیریا څه ده چې زه وایم موټاپا دی، ما چې تاسو ته ووایي چې آیا موټاپا ده یا بلډ پریشر دی یا ایچ ډی ایل کم دی یا شوګر دی یا ټرایګلیسرایډ دی، د دې مطلب څه دی، د دې کرایټیریا څه ده، ساينس څه وایي، د دې ډیفینیشن څه دی. نو په دې باندې راځي چې ویټ سرکمفرنس د موږ د ملا سایز، مطلب څوک پینټ جوړي یا څوک شلوار کمیز جوړي، نو درځي چې د کوټ جوړي، واسکټ جوړي، نو هغه تاسو ناپ اخلي، تاسو خپل هم ناپ اخیستی شي. نو په پاکستان کې دنیا کې خدا دې کده سړی کې د 40 انچز نه سوای او په زنانو کې 35 انچز نه 15 انچز نه سوای، نو موږ وایي چې دا موټاپا راغلی ده. خو په پاکستان کې، په ایشیا کې، په انډیا کې کسړو کې د سایز چې دی، د واسکټ سایز شو، د پتلون سایز شو، د کمیز سایز چې دی هغه 34 انچز نه سوای، یا ستاسو کمر 34 انچز نه سوا دی، 40 انچز نه سوا دی، او دا سړي دي یا په زموږ خویندو کې، زنانو کې 22 انچز نه سوای، نو دا ویسٹ سرکمفرنس چې دی دا میټابولیک سنډروم کرایټیریا پوره کوي او دې سړي ته میټابولیک سنډروم کېدی شي. او چې میټابولیک سنډروم کېدی شي مطلب دا دی چې دله رسک دی چې کنن نه سبب ورته بلډ پریشر جوړیږي، کنن نه سبب ورته شوګر جوړیږي، کنن نه سبب ورته کولیسټرول جوړیږي. نو که تاسو درځي ته ځئ او تاسو واسکټ جوړوئ، تاسو شلوار کمیز جوړوئ او تاسو سایز زیات وي او زیات ښکاره شو، تاسو درځي وي چې تاسو سایز 34 انچز نه سوا دی یا 32 نه سوا دی، یا چې دی تاسو خپل وکتو، نو لاړ شئ وګورئ آیا شوګر خو جوړ شوی نه دی، لاړ شئ وګورئ آیا بلډ پریشر خو شروع شوی نه دی، لاړ شئ وګورئ آیا ستاسو کولیسټرول خو خراب شوی نه دی. پکار دی چې موږ میټابولیک سنډروم تشخیص وکړو، نو دا یو غټ ریسک فیکټر دی. بل پسې راځي شوګر. شوګر هغې ته وایو چې د هر شوګر لیول 100 نه زیات وي، یا یو کس ته هغه د شوګر علاج کوي، شوګر علاج کوي یا د 100 نه زیات نه هرې، نو دله شوګر دی. د بلډ پریشر، د بلډ پریشر چې دی هغه یوسل دیش 50 یا نه سوا دی، برنه 130 یوسل دیش لاندنه 85 یا 50 یا دینه سوا دی، یا څه قسم ګولیم خوري، نو دا شو بلډ پریشر. ټرایګلیسرایډز د موږ چې کله وینې کې د کولیسټرول کو یا چربي مقدار کو، هغه کې یو غټ
ټایپ چې دی هغه ټرایګلیسرایډ دی. که د دې مقدار سړی په نهر تللی دی 8 غنټې لس غنټې نهر دی او وینې چک کړه د هغه ټرایګلیسرایډ 150 نه یا 150 نه سیوا راغی یا هغه د دې لپاره څه ګولۍ خوري نو دا یو کرایټیریا پوره شوه دا های ټرایګلیسرایډز. او داسې دا HDL چې دی ته ښه کولیسټرول وایي که دا مونږ وایي چې بدن کې دی سوایي سړو کې دی 40 نه سوایي زنانو کې دی 50 نه سوایي که دا دینه کم وو یا یوم کس ته هغه دوايي نه خوري هغه په ذریعه دا سیوا هغه سیوا کړی دی نو دا لو HDL کرایټیریا پوره شوه اوس چې دی د سړي ته میټابولیک سنډروم کېدی شي دی خورتمې یا دی رورتمې میټابولیک سنډروم کېدی شي. موږ به کله وایو چې میټابولیک سنډروم شوی دی که چېرته یو کرایټیریا وي یا دوه کرایټیریا وي خو دې ته میټابولیک سنډروم کېدی شي که نه وي سبب ورته شي بل کمپوننټ هم جوړ شي. خو کدی کې درې هم موجود وي کوم درې وي چاہے د سایز زیات دی دا کمر سایز زیات دی شوګر دی بلډ پریشر دی یا کمر سایز زیات دی او د کې د کولیسټرول مسله ده یا کمر سایز زیات دی او کې بلډ پریشر او دا زیات دی چې کوم هم درې کمپوننټس راشي د میټابولیک سنډروم جوړ شو. او کدی کې یو وی یا دوه وی نو د میټابولیک سنډروم خطر ده او کنه نه سبب ورته میټابولیک سنډروم جوړیږي. نو دا دومره اهمیت دی چې په کار دی چې کار شروع کیږي د دې ویسټ سایز نه سیوا کېدل چې دا سیوا شو نو بیا وروسته پسې لاړ شي او کنفرم کړي چې میټابولیک سنډروم شوی دی کنه شوی کوم میټابولیک سنډروم شوی نو هغه د ایروپ میس کې دی دا سړی او د ټولې پیچیدګۍ شوی دی او د هر بیماری پیچیدګۍ بکیږي او کدی چې ته پکې ناره باندې دی نو دا ټایم دی چې د خپل ځان علاج وکړي او دنه لاړ نشي واپس راوځي. اوس راځي چې د وجوهات سری میټابولیک سنډروم کیږي ولې دا څه وجه ده نو منی وجه خدا ده چې وزن سیوا کې د موټاپا راتل د خپل وجوهاتي په دې باندې بز بل لیکچر کوم ځان له موټاپې باندې او په کولیسټرول باندې نو چا چې وزن سیوا دی چا چې مطلب په بدن باندې چربي زیاته ده نو دا صحتمند نه دی بلکې دا بیمار دی. نو اوور ویټ او اوبیسټي دا یو وجه ده میټابولیک سنډروم. دویمه وجه انسولین ریزिस्टنس. انسولین چې دی دا زموږ بدن کې نارمل یو انسولین خود بدن پیدا کوي او د دې کار دا دی چې کله مو خوراک وکړو د شوګر چې دی دا د وینې نظیر مختلف خلیات تا سیلز تا اعضاء ته هغه کې د استعمالېږي کار کوي. نو کدا انسولین کار نشي کولی او د شوګر چې دی دا د نن د خوینې نه خلیات ته نزي نو د انسولین ریزिस्टنس وای او دینه بیا شوګر جوړ شي او د خپل پیچیدګۍ جوړ شي. په دې باندې به هم خپل بلکې زما د پلی لیست کې د یو سیریز دی ذیابیټیس یا بلډ شوګر په هغه کې ما ټول ډسکشن کړی دی نور هم پکې لیکچر راولم چې انسولین ریزिस्टنس ته وایي ولې جوړیږي څنګه جوړیږي نو تاسو د زما د چینل پلی لیست په شوګر کې تاسو دا کته شي او کې دا ټول ما دې ذکر کړی دی. بیا چې د فزیکل ان ایکټیویټي یعنی سړی کار نه کوي ګرځي نه ناس زیات وي دکان کې ناس دی افیس کې ناس دی په کور کې چې دی موبایل دی په کور کې د ریموټ کنټرول دی ټي وي چې دی په ریموټ لګي خبره یې په موبایل کېږي اوس په کوم چې دی په ریموټ چلیږي بل په ریموټ اف کېږي ان کېږي هر څه په ریموټ دی هر څه په ریموټ دی. نو دا ریموټ زونه چې دی بلکې اګاډي چې دی هغه اتوماتیک راغل مخکې به خپل خزولې را خزولې غیر به بدلولو څه هم نه بدلی هغه بس ټریننګ دی ولې او بس رواني او ګرځي نو زمونږ هغه اکټیویټي کافي کم شوه. ماډرن لایف دا زمونږ یو غټه پیچیدګي ده نو دې له وجه هم میټابولیک سنډروم کیږي. او بل وجه چې دی هغه جینیټک فیکټرز دي یعنی څه خاندان دي څه فیملیز دي چې هغه کې موټاپا یا بلډ پریشر یا شوګر یا کولیسټرول نسل در نسل زی جینیټک فیکټرز دي. نو جینیټک فیکټرز یا د خاندانی یا موروثي وجوهات دا یو بل وجه ده د میټابولیک سنډروم باندې په دې باندې به هم ان شاء الله یو بل لیکچر کې خبرې کوو. اوس تاسو ته یو اوورویو درکوم چې د میټابولیک سنډروم وجوهات سری. بیا د عمر سیوا کېدل انکریزینګ ایج کسړی ځواني نو میټابولیک سنډروم چانسز پکې کم وي خو کله سړی عمر سیوا کېږي نو میټابولیک سنډروم چانسز پکې زیاتېږي. او بیا دینه پس چې چاته میټابولیک سنډروم وشو نو د ریسک سدي د کمپلیکیشنز سدي د پیچیدګۍ سدي نو دې کې لومړی پیچیدګي خو چې دا اخو د زړه بیماری دي هارت ډیزیزز دي یعنی هغه چې کوم دا د زړه دلته زړه پروتي دا زړه تصویر دی او دا د دې رګونه دي نو دې کې چې کوم د زړه رګونه دي چې کوم د زړه ته وینه سپلای کوي هغه کې کولیسټرول جمع شي او هغه له وجه نه بیا
د وینې صحیح چالان نه کوي نو هارت ډیزیز یا دا زړه دوره په دې کسانو باندې راځي. دویم چې دی شوګر پیدا کېدل، شوګر جوړ شي، د شوګر خپل پیچیدګي وي، په دې باندې ما ټول ډسکشن کړی دی، زما پلی لیست موجود دی په یوټیوب کې د ذیابیطس باندې، تاسو هغه وګورئ، تاسو په دې کمپلیټ ډیټیل پته ولګي. نو شوګر څه دی، شوګر ولې جوړیږي، د څه پیچیدګي دي، د څه علاج دی، د څه پرهیز دی، ته ټول باندې موږ ډسکشنز کړی دی. نو هغه پلی لیست تاسو کتی شئ او تاسو لازمن وګورئ. بیا دینه پس سټروک یا فالج، دا فالج ولې کیږي د دې یا خو چې دی دا مازغه دی، مازو کې بره چرته رګ بند شي نو هغه سپلای بند شي نو فالج شي، یا چرته رګ وشلېږي هغه هیمریجیک سټروک وایي نو هغه فالج شي. نو د دې دواړو وجوهات کې یو وجوهات کې دی شي او فالج جوړې دی شي. او فالج کې دونه مخکې پکار دی یعنی دغه چې کوم سټیج جوړي هغه میټابولیک سنډروم دی. چې میټابولیک سنډروم جوړ شي هغه نه پس چې دی هغه ته سټروک راځي. نو دا تاسو یاد لرئ. اوس میټابولیک سنډروم شوی دی، ډایګنوز شو، ډاکټر موږ ته وایي چې تاسو میټابولیک سنډروم دی، د دې څه کومه زموږ څه رول دی، موږ د دې علاج څنګه کوو، موږ د دې نه ځان څنګه راوباسو. یو خدای دې چې کوم کمپوننټس دي هغه کمپوننټس دي هغه کنټرول پکار دی. جنرال لایف سټایل به څنګه کوو، هغه کې دا دی چې ریګولر فزیکل اکټیویټي at least 30 minutes 5 days a week، یعنی هفته کې 15 ورځې کم از کم یو 10 منټه پورې چې موږ فزیکل اکټیویټي کوو نو زموږ میټابولیک سنډروم به ختمي کی. دا هم یاد ساتئ چې میټابولیک سنډروم کې چې دی په جګر کې چربي هم راځي یا هغه ته فیټي لیور هم وایي، دا د میټابولیک سنډروم یو پیچیدګي ده. نو لومړی خدا دی چې موږ فزیکل اکټیویټي ریګولر کوو په هفته کې کم از کم نیمه غنټه، 15 ورځې نیمه غنټه، څه غټ شی نه دی چې موږ ګرځو راګرځو، ورزش کوو، ایکسرسایز کوو، فزیکل اکټیویټي کوو، دا ډېر امپورټنټ دی. دویم خپل وزن کمول، او وزن دا نه چې په یو ورځ کې کمول یا په دوه ورځو کې کمول، وزن دا دی چې راتلونکي شپږ میاشتو کې 7 نه واخله 10% وزن کمول. مثلا یو کس دی هغه وزن دی 100 کیلو او هغه وزن کمول غواړي، ته میټابولیک سنډروم دی، بلډ پريشر هم دی، شوګر هم دی، په جګر چربي هم دا، وایي چې زه وزن کموم. نو نن جنوري دا او جنوري 2023 دی، نو راتلونکي شپږ میاشتو پورې یعنی په جون جولای پورې چې دا خپل وزن دا 100 نه 90 تا یا 100 کیلوګرام نه 90 کیلوګرام تر راکوس کی، نو موږ وایو چې دا خپل ټارګټ اچیو کو. بیا هغه نه پس راتلونکو شپږ میاشتو کې هغه نه به هغه 10% داسې وزن کمی. نو ویټ لاس چې دی دا امپورټنٹ دی. په ویټ لاس په خپل بل زما خپل لیکچر شته هغه تاسو کته شه هو یو عام هغه د دې چې وزن کمول یا ویټ لاس کول دا دمه هغه درمه هیلدی ډایټ، خوراک صحتمند خوراک کول دی به یې ډیش دی dietary approaches to stop hypertension. په دې باندې هم زما د بلډ پريشر چې کوم پلی لیست دی ویډیوز هغه کې په دې باندې ما ځان لا فول یو لیکچر کړی دی. ډیش ډایټ څه ته وایي هغه تاسو لاړ شئ وګورئ. بل دا د میډیټرینین ډایټ، خو د دې خلاصه دا دی چې موږ خو زموږ سبزي زیاته پکار ده، زموږ فروټ میوه زیاته پکار ده، زموږ های فایبر هول گرینز یعنی اوړه چې کوم سره اوړه پکار دي، سره د هغې چلکې پکار دي، د سپین اوړه دا نقصان دي. او لین پروټین یعنی هغه کې چې انډې سپین دي یا مهې شو یا چرګوړی شو، د چرګوړي سینه شو، وایټ میټ ورته وایي، نو هغه پکار دی. هغې سره د میټابولیک سنډروم کافي کار کیږي. دریم سټاپ سموکینګ، تمباکو نوشي، چای هغه سیګرټ دی، چای هغه حقه ده، چای هغه شیشه ده، چای هغه نسوار دی. هر صورت کې چې دی دا ژوند ته نقصان ورکوي، میټابولیک سنډروم ته نقصان ورکوي، بلډ پريشر ته نقصان ورکوي، شوګر ته نقصان ورکوي، معدې ته نقصان ورکوي، فیټي لیور ته نقصان ورکوي، هیپاټایټس ته نقصان ورکوي، جګر د معدې د خوراک او د سینې کینسر جوړي. نو دا خو داسې شی دی، داسې ریسک دی چې موږ په خپل لاس اخلو او بیا خپل ځان ته په نقصان ورکو. نو سموکینګ بندول غواړي، دا ضروری دی. او دینه پس سټرس لیول کمول، خپل ټینشن، خپل زموږ ذهن چې کوم بوجونه دي هغه کمول پکار دي. چاہے هغه فزیکل اکټیویټي ده، چاہے هغه مطلب خپل یار دوستان خاندان ولا سره ټایم ورکول دي، کار کول دي، د ژوند د منډې نه لږ آسان کول دي. نو سټرس لیول چې دی دا ریډ نه اورنج ته، اورنج نه یلو ته، یل نه ګرین ته راوستل غواړي. سټرس لیول کمول غواړي، دا زموږ خپل کار دی.
بل څوک باندې راځي چې زموږ سټرس په کمې زموږ خپل سټرس کمو نو که سټرس لیول کم شي د دې په میټابولیک سنډروم ډېر افیکټ راځي میټابولیک سنډروم باندې کافي داغه کمپلیکیشن سړي بچ کیږي. ناظرین نن په دې لیکچر کې ما تاسو سره ډسکشن وکړو چې میټابولیک سنډروم څه ته وایي، میټابولیک سنډروم څه وجوهات دي، میټابولیک سنډروم ولې جوړیږي، میټابولیک سنډروم څه پیچیدګي دي او میټابولیک سنډروم نه مونږ ځان څنګه بچو. او دا چې تاسو خپل تاسو ته د دې یو کمپوننت دی یا د وزن سیوا دی یا تاسو بلډ پريشر دی یا تاسو شوګر دی یا تاسو کولیسټرول مسلې دي نو هغه دایره تاسو یاد ساتئ چې تاسو دایره په یو اند کې په کار چې هغه دایره نه تاسو ځان بچ کې بار وساتئ او نور پیچیدګي درلای جوړی نشي. که نور پیچیدګي ته جوړ شي دا ډېر بدقسمتي وي چې تاسو د خپل ځان خیالونه ساتو. دا به زما خپل ډاکټرانو کولیګز هم خواستی ریکوست وي چې کله مریض تاسو ته راځي او په یو اند باندې راځي په یو ځای راګیټ راځي تاسو په کار دي چې هغه دغه تلونه بچ کې او واپس راوړي. نو زه امید لرم چې تاسو ته بعد د معلومات تاسو مفید ثابت شي وي. زه به ریکوست کوم چې دا زما د لیکچر تاسو خپل فیملی ولا سره خپل یاران دوستانو سره خپل رشتہ دارانو سره خپل کولیګ سره خپل ملګرو سره لازمن شیر کې او زما سره تاسو ملګرتیا وکړئ زما په دې میشن کې چې موږ د یو صحتمند معاشري طرف ته لاړ شو چې کوم د بیماری چې کوم موږ خپل ختمول شو کوم موږ خپل کمول شو نو هغه موږ کم نه کم کو او زموږ یو صحتمند نیشن په تور باندې موږ دنیا ته راځو. ان شاء الله بیا بل لیکچر کې ملاویږو په بل د دې بل کمپوننت سره هغه وخت پوری اجازه غواړم. خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.